چې هغې ته چې کوم دی نو د کچې ډاکوان وایي. زمونږ د ماشومانو د بچو سودهبازۍ کېږي، حکومت دې راپاسي، سرکار دې راپاسي، دا دې صفا کړي، دا دې مکمل دا دې ختم کړي. دا خلک دې خلکو به وایي چې اخر کې به دا خلک تاسو نه خزم بوځي. همغه کار وشي چې موږ د پښتانه یو موټی شو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او څنګه چې تاسو ته معلومه ده د څو ورځو نه د پیښور د یوې پښتنې بچی دغه یو دردېدلی تصویر ستاسو په ذهنونو کې دی، هغه د کچې د ډاکوانو سره ده. هلته کې د هغې بای فورس د نکاح یو ویډیو هم راغلی ده. په دغه سلسله کې هر باشعوره پښتون اواز اوچت کړی دی د دغې ماشومې د بازیابۍ لپاره. دا وخت موږ راغلي یو په مردان کې موجود یو. په مردان کې یو د ډېر غټې سطحې یوه جرګه کال شوې ده. دغه جرګه د کوم بینر د لاندې کال شوې ده، د هغې ارګنایزر موږ سره موجود دی، منان صاحب موږ سره موجود دی. دې نه باقي تفصیلات ترلاسه کوو او د دې به څه لایحه عمل مخکې ده. شهید منان صاحب مننه کومه، دا راته ووایئ چې د کوم بینر د لاندې دا جرګه راکال شوې ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو چې کوم دی نو د ستاسو د کیمرې د رونو ډېره شکریا ادا کوم او ډېره مننه کوم چې تاسو چې کوم دی نو راغلی او تاسو موږ له عزت راکړه. څوک موږ چې څومره تحریکونه چلولي دي تر اوسه پورې الحمدلله هر تحریک چې زموږ کامیاب شوی دی د عوامو د پبلک د مخلوق د فلاح لپاره هغه د ستاسو د کیمرې او د قلم په وجه باندې الله چې کوي کامیاب کړی دی. دریم نمبر خبر نه چې کوم پروګرام موږ راغوښتی دی دا د اصلاحي تحریک چې زموږ کوم تحریک دی د هغې دغه د لاندې دا پروګرام راغوښته شوی دی او دې کې چې کوم دی نو موږ هر سوچ والا خلک چې کوم د الله مخلوق ته خیر رسیدونکي خلک دي چې هغې ځان له خپل ان جی اوزګان جوړ کړي دي، ځان له تحریکونه جوړ کړي دي. مثال د پښتونخوا په نوم باندې، د امن جرګې په نوم باندې، صوبایي امن جرګې په نوم باندې، نور داسې بلاشي تنظیمونه دي چې هغې چې کوم دی نو په سوشل ورک باندې کار کوي، په هیومن رایټس باندې کار کوي. لکه زموږ د هیومن رایټس دلته شاهنام خان راغلی دی، هغه چې په ټولو صوبه باندې کار کوي. نو دا موږ ټول په دې باندې راغوښتي دي چې چونکې داسې کار دی چې اوس په موجوده ټایم کې یوه مسله موږ ته چې کوم دی نو پیښ شوې ده چې په دې یو دغه کې یو ټاپو دی، یو ځای دی ډېر وړوکی په ټول پاکستان په لیول سره چې هغې ته چې کوم دی نو د کچې ډاکوان وایي. هلته کچه ده، د کچه علاقه ده، پای کې ډاکوان دي. زمونږ د صوبې نه چې کوم دی نو خلک اغوا کېږي، هلته ځي او په کروڑو روپو ډیمانډونه کوي. زمونږ د ماشومانو د بچو سودهبازۍ کېږي، هلته ځي او هلته خرڅېږي. موږ دا مطالبه په دې باندې کوو، دا ټول ملګري په دې باندې راغونډ شوي دي چې بهی داسې کار دی چې حکومت سرکار څه کوي، فورسز څه کوي. آیا زمونږ فورسز دومره کمزوري شو چې دې خوا چې کوم دی نو دغه ته هندوستان ته چې کوم دی نو ټپک وهي، هغې له شکستونه ورکړي د الله په فضل سره، او نور دنیا ملکونه چې کوم دی نو د کفارو ته یېرېږي او نن په خپل ملک کې چې کوم دی نو په خپل کور کې یو سړی راوچت شوی دی، ځان له یو سټیټ جوړ کړی دی، ځان له چې کوم دی یو محاذ جوړ کړی دی او د هغې خاتمه چې کوم دی نو زموږ فورسز نشي کولی. نو موږ دغه سوال اوچتوو چې آیا دا ولې چې کوم دی نو داسې کېږي. موږ دا مطالبه د حکومت نه په دې پروګرام په ایجنډا کې کوو چې تاسو چې کوم دی نو به تاسو مهرباني وکړئ، حکومت دې راپاسي، سرکار دې راپاسي، دا دې صفا کړي، دا دې مکمل دا دې ختم کړي. دا خلک دې له دې سزاګانې ورکړي، جیلونو ته دې ولګي، څه دې کرش کړي، د دې چې کومې ټکانې دي انډرګراونډ په ځمکو کې هغه دې ټول چې کوم دی نو ختم کړي. زموږ دغه مطالبه ده. قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږ په دې جرګې په ځای کې موجود یو، ګڼ شمېر خلک راغلي دي د یو ځای بل ځای نه. دغه مناظر به تاسو په خپله باندې مونږ سره ګورئ. خو دا وخت مونږ سره د جرګو یو ډېر لوی نوم ایډوکیټ ابراهیم حاجي صاحب د چا تعلق چې ضلع چارسدې د تحصیلي تنګي سره دی، هغوی هم دلته کې راغلي دي. د هغوی سره هم په دې موضوع باندې خبرې کوو. حاجي صاحب یو ډېره د فکر لمحه ده د یو پښتون لپاره، د یو مسلمان لپاره، بیا د دې ریاست یو شهري په حیثیت باندې یو ماشومه اغوا کېږي، په کچه کې بیا د هغې موجودګي ظاهرېږي. سره څنګه ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه خو مخکې سنگر خان ستا د ټیم شکریا ادا کوم چې تاسو ډېر لرې نه راغلی او دا دومره دغه مو کو. دا نن چې کوم ایشو ده دا خو داسې ده چې کوم مقصد د موږ پښتنو ته په هر ځای کې ډېرې شخړې او دغه پېښې دي، خو چې دا کوم کار شوی دی د کچې ډاکوانو چې کوم د هغې په شا باندې پخې ډاکوان هم دي، پکې ډاکو او زمونږ یو ماشوم دې ځای نه تللی ده. موږ په دې بحث نه کوو چې دا چا بوتلې څنګه تللی ده، او موږ وایو چې دا ریکور شي او چې هغې کې هر څوک ګناهګار هغه که خدای د هغوی رشته داري که موري که پلاري که بل څوک چې هغه ته سزا میلاو شي. او دا زمونږ د پښتنو لپاره
زمونږ نه د هر ځای نه خلک بوتلو دغه نه بوتلي دي د ترمزو نه بوتلو 4 نه 7 نه بوتلو تخبه نه بوتلو ملکان نه بوتلو مردان نه بوتلو یعنی هر وخت لګیا دي او سړي چې یو پیسې ورکوي او دغه کېږي مختلف کارونه دا کم کار چې دا ضرور شو چې دې خلکو به وایي چې اخر کې به دا خلک تاسو نه ښځې بوځي هماغه کار وشو چې موږ نه دا جنۍ بوتله موږ په دې باندې پرون په دغه کې چې کوم ایشو اوچته شوه نو موږ د ټول نه مخکې دا الحمدلله د پزر پشکلاوتې قومي جرګې د 400 ضلع دغه هم صدر قومي اصلاحي تحریک هم دغه صدر او سره چې کوم دی نو د امن جرګې هم دغه بالکل ریپرزنټیشن دا کوم او سره د تنګیر بار صدر هم منګه په شپقدر دغه کې چې کوم دی نو غټ پروګرام کو جلسه وکړه بیا واک وکړو او دا خبره مونږه هایلایټ او الته بیا چې موږ سلام وکړله سورابري خان چې کوم د قومي اصلاحي تحریک عمر کړی هغه ته وویل چې د ټولو جرګو د صوبې کوشش وکړو چې دا مشران راغونډ شي او موږ د پښتانه یو موټی شو چې موږ د دې خلاف راپاسو موږ لا اول خپل صوبایي حکومت سره بیا د سند حکومت سره بیا د بلوچستان چې کوم صدا کوي او د پنجاب حکومت خو زه هغوی څخه دغه خو هغوی سره مو سره خاص کر سنټرل ګورنمنټ سره او آصف منیر چې کوم د آرمي دغه چیف دی فیلډ مارشل صاحب او زموږ شهباز شریف صاحب چې لګیا دی چې د ایران او د امریکې جوړه کوي او په افغانستان او د ټولو مسلو کې لګیا دي نو موږ چې د کچې ډاکوان چې هغه د دوی د نیمه غنټې دی هلیکاپټر دغه دی چې د هغوی دا نشي سمولی هغې کې نه غر شته نه پکې غارونه شته نه بل څه شته او دا چې کوم دی دا خاص چا ساتلي او دې دا په شا باندې خلک د پکې ډاکوان په دې په شا باندې لګیا دي نو موږ دا اوس نور قابل برداشت نه ده دې باندې موږ راپاسېدو موږ دا ټولو جرګو مشران وغوښتل په دې کې دا قبایلي چې کوم دی تاسو ملک محمد حسین ناست دی چې د آل خواټه چې کوم دی د ټولو جرګو سرپرست دی دا چې زموږ دغه جرګې چې کوم دي د مومند د جرګې راغلي دي داسې د نوخار د صوابۍ د مردان د پیښور چې دا څومره دغه د جنوبي اضلاع نور دا ټول مشران او سره دلته تحصیلونو او مقامي چې کوم څه دغه دي دې لپاره موږ اصلاح عمل جوړو